الله پاک چې ایمان والو د پاره کوم ځای تیار کړی دی د هغه ځای نوم دی جنت. جنت د دې لغوي معنی د باغ، جنات جمع ده باغونه. ځکه الله پاک جنت چې دی دا یې په باغونو باندې ښایسته کړی دی. او یو جنت نه دی بلکې جنات دي، ډېر جنتونه دي. د جنت د داخلېدو لارې چې دي هغه اته دي، اته ګیټونه دي، اته دروازې دي. او بیا دننه د یو یو جنتي دپاره چې کوم جنات دي، کوم جنتونه دي، چې هغه د دې دنیا لس چنده د یو ادنا جنتي دپاره جنت. او صرف باغونه او ونیم نه دي بلکې په هغه جنتونو کې ستاړه چې څه غواړي او ستا فړه کې چې کومه خبره راځي، کوم څیز ستا فړه کې راځي دا به په جنت کې تا ته میلاویږي. د وینا ضرورت هم نشته چې ماله دا څیز راکئ هغه راکئ دا مې پکار دی. الله فرمایلی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. بس زړه کې د یو څیز ته اشتها راغله او یو څیز ته د زړه وشو هغه به تا ته موجود وي. بس قرآن مجید موږ او تاسو ته بار بار د جنت ذکر کړی دی، د جنت تذکره یې کړې ده، د نعمتونو تذکره یې کړې ده. او دا یې دې دپاره کړي چې د مسلمانانو په دې کې دلچسپي پیدا شي، دې سره یې زړه ولګي او د هغه ځای د حاصلولو دپاره کوشش وکړي. ځکه دنیا کې که یو ښایسته ځای موږ او تاسو ته چا وښوده چې په هغې کې به تا ته هر قسمه سهولیاتي، مثال په طور باندې دا موږ ووایو دا یو مثال دی چې اسلام آباد کې کور دی او هغلته بجلی نه ځي، هغلته ګیس دی، هغلته تا ته اسپتال دی، سکول دی، کالج، یعنې د ژوند ټول ضروریات دا به ستا پوره کېږي. هر سړي دا اړه کې راشي یاره کاش دغه ځای کې بس زما مې یو ځای وی چې دا ضرورتونه مې پکې پوره کېږي. الله موږ او تاسو ته د جنت ذکر د دې لپاره کړی دی چې ستا زړه دغه طرف ته لاړ شي، ستا زړه دغه طرف ته مایل شي چې دا ځای خو د حاصلولو دی، دا خو حاصلول پکار دي. الله قرآن مجید کې سوره مطففین کې دا فرمایلی چې د مقربینو دپاره به جنتونه به وي، چشمې به وي، شراب به مختوم شراب به وي، ختامه مسک چې د هغوی مهر به د مشکو والی. الله رستو د دغه ذکر نه فرمایلی دي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله وایي دا څومره صفتونه چې ما د دغه ځای وکړل د دغه نعمتونو او د دغه ځای دپاره دی مقابله کوونکي مقابله وکړي. دنیا دپاره خو موږ څومره مقابلې کوو چې دنیا راته حاصله شي، د رور تربور نه مخکې شمه دنیا کې، او د دنیا دپاره د مقابلې یو میدان دی. بس هر سړی د دې کوشش کوي چې زه د بل نه مخکې شم، او د تکاثر او د ډیروالي سوچ دی ټول. چرتم دنیا کې
دا یو انسان ونه ویل چې بس دا څه دي الحمدلله بس دا ډیر دي بس، بلکې چې څومره زیات وي د هغې نه نور د زیاتوالي کوشش دی او د ډیرولو کوشش دی. الله فرمایي د دنیا مقابله، د دنیا د څیزونو مقابله دا خو تاسو کوئ، و راشئ د جنت دپاره یو بل سره مقابله وکړئ. وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. یو ځای الله فرمایلی دي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الله فرمایي یو بل نه په منډه کې مخکې شئ جنت ته، د الله مغفرت ته، هغه جنت ته چې د هغې کلاوالی د اسمانونو او د ځمکو په اندازه دی. او الله فرمایي دغه ځای چاله تیار شوی؟ دا متقینو له، پرهیزګاره خلکو له، الله نه یریدونکو خلکو له. او د الله نه یریدونکي خلک دا هغه خلک دي الله فرمایي الله یادوي په ولاړه، په ناسته، فړخونو، هر حالت کې دوی ته الله یادي. بس یو ځای الله فرمایلی چې وسابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة، یو بل سره مسابقه وکړئ. مسابقه مقابلې ته وایي، یو بل سره مقابله وکړئ د الله د مغفرت او د جنت باره کې. که قرآن موږ او تاسو دې طرف ته توجه کړي یو، د دنیا دا ژوند، د دنیا دا مال، د دنیا دا اولاد، د دنیا دا کورونه، د دنیا دا جایدادونه، دا ټول عریضي دي، د لږ ټایم دپاره دي، لږ ټایم دی. بس څومره ټایم دی؟ الله قرآن کې یو ځای فرمایلی دی چې څه خلک به مخکې جهنم ته تلي، څه دا روستي ورشي. الله فرمایي دوی به خپلو کې را یو ځای شي، دوی به وایي چې یاره دې دنیا کې موږ څومره وخت تېر کړ. یو به یو نه تپوس وکړي، بل به بل نه تپوس وکړي. څوک به وایي یو ورځ هم تېره کړې ټوله دنیا کې، څوک به وایي یو میاشت هم تېره کړې، څوک به وایي کال هم تېر کړی، څوک به وایي یو منټ هم تېر کړی. الله رب العالمین فرمایي چې کم کس دوی کې د حساب او د ریاضۍ د میت ډېر قابل دی، یعنې هغې دپاره الله په قرآن کې دا لفظ فرمایلی چې امثلهم طریقه، چې کوم د حساب په دې طریقو کې ډېر قابل دی، حساب کې پیچډي کړې ده، هغه به څه ووایي؟ هغه به ووایي چې ان لبستم الا یوما، بس یو ورځ هم تېره کړې ده دنیا کې، یو ورځ. یو ځای الله فرمایي ان لبستم الا قلیلا، ډېر لږ وخت هم تېر کړی، یعنې دومره لږ دی چې د هغې الله پاک هغه اندازه هم نه ده متعین کړې چې دومره. ځکه د دنیا دا ژوند ډېر په تیزۍ روان دی، ډېر په تیزۍ. پخوا به لږ یعنې خلک په دې پوهېدل چې دا ورځ دومره اوږده تېره شوله او دا جمعه ډېره که نه ډېره اوږده شوله. اوس چې یو جمعې نه بله راځي نو څوک دا نه وایي چې یاره دا هفته خو ډېره زیاته اوږده شوه. نه، د هر سړي په خوله دا دي چې دا څنګه جمعې دي، دا خو ډېر بله ورځ جمعه اوس بیا جمعه ده. ځکه د دنیا د هر څیز نه الله پاک برکت اوچت کړی دی، برکت اوچت دی. او څنګه چې جبرائیل السلام دا فرمایلی چې یو ځل به زه د
قیامت نه مخکې راځم زه به د هر څیز نه برکت اوچت کړمه بس او بیا چې راځم دویم ځل بیا به زه د قرآن مجید چې دا کوم حروف دي دا به اوچت کړم عمر نه برکت اوچت شو بې برکته شو د رزق نه برکتونه اوچت شو هر څه ډېر دي خلک پریشانه دي کورونه کچا او صرف یو چوفان به د هغې د لاندې به وخت تېرېده خوشحاله و خلک او د کور دننه زیات نه زیات شمله او چرته داسې ډېر اوبو کې ښوروا خلک پکې ښه خوشحاله و خلک صحتمند وو خلک ښه روغ جوړ وو د خلکو منځ کې مینه او محبت هم زیات وو کورونه فاخه شو بنګلې شوې ماربل ولګېدل شکرونه او دسترخوانونه د قسمه قسم خوراکونو نه ډک شو جامې ډېرې شوې د ووړي او د جمي او د سپرلي پکې رالې دا د ووړي جامې دي او دا د جمي دي او دا پکې د سپرلي دي دا هر څه وشول و برکت او خوشحالي هغه ترې نه لاړه ځکه فتنه او ازمایش وایي څه ته هغه هم دې ته وایي چې هر څه به ډېر وي او ته به ورپکې پریشان یې ته به ورپکې خفه یې الله د بني اسرائیلو حوالې سره فرمایي چې ما دوی باندې قسمه قسم عذابونه راوستل د دې لپاره لعلهم یضرعون چې دوی الله ته عاجزي وکړي یو عذاب بل عذاب بل عذاب الله فرمایي کله چې دوی په عذابونو باندې عاجزي ونه کړله الله ته راونه ګرځېدل بیا مې څه وکړل الله فرمایي بیا مې داسې وکړل چې فتحنا علیهم ابواب کل شی د هر څیز دروازې مې پرې راکولاو کړې د ټولو نعمتونو دروازې مې پرې راکولاو نو هغه نعمتونه زیات شو او چې کله زیات شو دوی ورپکې مستۍ شروع کړې الله فرمایي او ناشکرۍ شروع کړې الله فرمایي د نعمتونو د دې ناشکرۍ او د نعمتونو کې د دې مستۍ د دې په وجه باندې اخذناهم بغتة بس بیا مې اچانک راونیول راومې نیول او بیا د الله نیول څنګه الله یو ځای فرمایي فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر د زورور او مقتدر او طاقتور غونته مې راونیول ځکه دنیا دا چې دا موږ او تاسو پې دوکه شوي یو او ټول ژوند هغه هم په دې دوکه کې تېر کړ او د دنیا په دې دوکه باندې موږ او تاسو پوه نه شو همدغه دوکه کې فراته یو بس مرګ راشي او دا هم دعوه ده چې دا هم زما دی هغه هم زما دی دغه هم زما دی هغه اسم زمونږ او ستاسو نشي نو که بادشاه دی او که فقیر دی او که مالدار دی او که غریب دی چرته هم چا یو د ملک بادشاه له چې د سرو او د سپینو مالک دی هغه له خو چا 10 ګزه قبر چرته هم ونه کنست یاره دله کلاو قبر دا جوړو چې دی پکې آزاد پروت وي کلاو پکې پروت وي نو شفاعت هغه هم په دغه خبر کې پروت دی او زما غونته غریب هغه هم دغه شان په دغه خبر کې سملی ستا میراث هغه صرف هم دغه دی بس دا نور خو ستا د وارثانو څیزونه دي تا نه وروسته پاتې کېږي او هغې نه به بیا بل ته پاتې کېږي
د دې اړو دعوه په کار نه ده چې دا زما دی او هغه زما دی. ځکه سوچ په کار دی په خپل ژوند باندې آخرت باقي دی دا نه ختمېدو واله دی. د جنت نعمتونه هغې کې به کمی نه راځي او به ختمیږي نه. ځکه الله رب العالمین دې آیاتونو کې دا فرمایلي چې بېشکه متقیان دا به په باغونو کې او په چینو کې وي او آخذین ما آتاهم ربهم رب چې دوی له څه ورکوي هغه به دوی قبلوي دوی به اخلي او د دوی رب به دوی د جهنم د عذاب نه بچ وساتي. الله فرمایي جنتیانو ته به الله فرمایي ادخلوها بسلام آمنین ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. الله به تو فرمایي سلامتیا سره جنت کې داخل شئ او امن سره داخل شئ او چې سم زړه غواړي هغه به تاسو ته میلاوي. هغه د خوشحالو ځای دی د مؤمن. مؤمن دپاره دنیا څه دی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الدنیا سجن المؤمن. دنیا چې ده دا خو د مؤمن جیل دی. جیل دی به پکې پابند دي. څنګه چې جیل کې قیدي پابندي هغه خپله خوښه نشي کولی دغه رنګې مؤمن دی به په دنیا کې خپلې خوښې نه کوي. دی به د رب په خوښه باندې چلیږي. دی به د خپل نبي په خوښه باندې چلیږي. دی به د خپل کتاب قرآن په خوښه باندې چلیږي. د ده ژوند هغه به دا نی چې ټیک دی جومات کې مونځ ادا کوم که نه دا ډېره ده. اوس مې الله ته وویل چې الله اکبر او نور د جومات نه بهر زما خپله خوښه ده. کاروبار زما په خپله خوښه دی چې هر څنګه یې کوم او زمینداری او دکانداری زما د خپلې خوښې کار دی. اسلام دغه ژوند د دې مسلمان نه قبلوي. الله هغه ژوند قبلوي چې په کوم ژوند کې تا ته د الله نه رهنمایي میلاو شوې ده او هغه ته وکړي. بس د الله خوښې ته د الله مشیت ته وګوري. خپل مشیت پرېږدي د الله د رسول مشیت ته وګوري چې هغه څه غواړي ما نه. خپله خوښه او مشیت دا پرېږدي. دا مؤمن دی او د دې مؤمن بدله په آخرت کې هغه جنت دی. یعنې آخرت کې د ذرې ذرې حساب دی. د ذرې ذرې حساب الله چرته هم دوکه کولی نه شي. الله نه دوکه کېږي. د الله ملایک چې دا تا سره دي دا نه دوکه کېږي. دا ته نشي دوکه کولی. دا خو ستا کم علمي او کم عقلي ده چې کنې ما دې دوکه کړ. مؤمن ته نشي دوکه کولی. مسلمان ته نشي دوکه کولی. دا ته خپل ځان له دوکه ورکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقي فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. د مؤمن د هوښیارتیا نه ځان وساته ځکه دی د الله په نور باندې انسان ته ګوري. د سره د الله نور دی. دی په هغه نظر دی ګوري. ځکه الله ته راګرځېدل پکار دي او د دنیا ژوند چې دا کوم مختصر ژوند دی دا ښایسته کول پکار دي. بد اخلاقه انسان دا حدیث کې راغلی دی چې دی الله ته هم ناخوښه دی. بد اخلاقه انسان دی ملایکو ته هم ناخوښه دی او دی انسانانو ته هم ناخوښه دی. تر دې چې قرآن کې یو ځای الله فرمایلی چې دا کوم حیوانات او ځناور دا په
په دې خبره باندې خفه چې دا ظالم په دې ځمکه باندې دا ظلم ولې کوي؟ ځکه د ده د ظلم په وجه باندې خو موږ ته هم نقصان میلاویږي. ستا د ظلم په نتیجه کې چې کوم عذاب راځي که هغه د زلزلې په شکل کې راشي، که هغه د سیلاب په شکل کې راشي، که هغه د تندر په شکل کې راشي، او که هغه د کاڼو د باران په شکل کې راځي، هغه نقصان خو صرف تا ته نه رسي، هغه نقصان خو یو میږي ته هم رسي، هغه هم پکې مړ شي. ځکه ظلم او د ظلم معاشره، د بد اخلاقۍ معاشره د الله نه خوښوي، د الله ته ناخوښه او چې الله ته کومه معاشره ناخوښه شي الله پې عذاب رالیږي، الله خفه شي. پلار چې کله د بچو نه خفه شي نو بچو له زورنه نه ورکوي. مور چې د بچو نه خفه شي خپلو بچو له زورنه نه ورکوي. استاد چې د خپل شاګرد نه پریشان وي هغه خپل شاګرد له زورنه ګنې نه ورکوي. الله رب العالمین چې د خپلو بندګانو نه کله خفه شي نو بیا الله رب العالمین عذاب رالیږي. بد اخلاقي څه ده؟ ملاوټ دی، هر چیز کې ملاوټ. دا څوک کوي؟ دا خو د انډیا نه هندو نه دی راغلی چې ګنې هغه یا د امریکا او د لندن نه خو انګریز نه دی راغلی چې تاله دلته ملاوټونه کوي. دا هم دا ته مسلمان چې دا د سهار مونځ دې جمع سره وکړه او بیا ووتې هغلته پی خرڅې په هغې کې کیمیکل وراچې، دې کې زهر ورسره ګډې، هغې کې یو بالټۍ اوبه راوړي او پکې ور ویاړې. همدا ته مسلمان چې دا سهار دې مونځ کړی دی، همدا ته مسلمان چې دا غاټې تسبیح دې پیدا کړي او ټک ټک دې خیجي. زه مسلمان دا چې دا د نامه پورې ګیره دې فرېښې ده، همدا ته مسلمان دا کارونه کوي. دا د هوټلو والا چې دا راپورټ یې راځي چې سپي پخ کړي او خرو سره ونیوې شو، دا څوک کوي؟ دا څه انګریز خو نه دی چې دلته راغلی، دا کافر خو نه دی. هغه کافر تا سره دوکه نه کوي، هغه تا سره ملاوټ نه کوي. دا همدا ته مسلمان یې چې دا کارونه کوي. د الله سره جنګ خو همدا ته کوې که نه چې الله درته وایي ما سره جنګ مه کوه، زما د رسول سره جنګ مه کوه، او ته په زور الله سره جنګ کې. نو چې الله سره څوک جنګ کوي او د الله د رسول سره، نو ده باندې به الله پاک دا سټ نه راماتوي. ځکه دا څومره لوی ظلم دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره باندې تېرېده، یو اوښ راغی، هغه اوښ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ځای باندې دا سر کېښود، دا خوله، او دغه اوښ نه هغه اوښ کې دی، اوښ کې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې ګیره مبارکه او په کپړو باندې راولوېدې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اوښ په دې فریاد پوه شو، د اوښ مالک یې راوغوښت، ته ویل دا ستا دی؟ ویل او. ویل دا واوره چې کله ته د ده نه کار اخلي نو د ده د حقوقو به هم خیال ساتي، د ده د صحت به هم خیال ساتي، د ده د خوراک به هم خیال ساتي، ظلم به نه کې. نن څو ورځې مخکې تاسو وکاته چې په انسانانو باندې خو اسیم ظلم شروع دی او ظلمونه وشول، همونږ او تاسو ټول وکتل. و په وزیرستان کې د غوا او د ځناورو کم، دا غوا او ځناور دا دهشتګردو، دا غواګانې دهشتګردې وي، دا وزې او دغه ګډې دهشتګردې وي چې وایسېزلې د بم د راغورځولو په ذریعه باندې. دا ظلم چې کېږي څه مو خیال دی؟ دا معاشره به دې باندې به الله د ښې فیصلې رالیږي، دې باندې به چېرته د امن فیصلې راشي، دې باندې به چېرته د انصاف فیصلې راشي. څنګه به دا ملک ښه شي؟ ظلم الله چېرته هم نه برداشت کوي، کفر برداشت کوي. ګوره الله امریکې والا ته هېڅ هم نه وایي کافر دي، الله د یورپ والا ته هېڅ هم نه وایي، نور هم دنیا کې ترقي وله ورکړې ده، کوم ځای ته یې رسولي دي، هېڅ هم ورته نه وایي، کفر دی ورسره. خو دا یو خبره ده چې که مسلمان هر څومره دی ښه مسلمان دی، مونځ ګزار دی،
خو چې دی کله ظالم دی او ظلم کوي نو په دې ځان پوه کوي چې الله پاک بیا دا ظالم مسلمان نه فریدي، دا رانیسي بیا، دا رانیسي بیا. ځکه خپله معاشره موږ او تاسو ټیک کړو، خپل ځان ټیک کړئ. علیکم انفسکم، الله قرآن کې فرمایي ایمان والو خپل ځانونه ټیک کړئ. ما او تا که ټیک شو نو شهباز شریف به هم ټیک شي او نواز شریف او زرداري به هم ټیک شي او زما او ستا جرنیلان به هم ټیک شي. موږ د هغوی په ټیک کېدو پسې خو هر وخت او د هغوی هغه عیبونه هر وخت چې عمران خان دا چل کړی، نواز شریف دا چل کړی، دی بل ورپسې دا چل کړی. اول خو خپل ځان ته وګوره چې ما څومره چلونه کړي دي، ما کې څومره چلونه دي. ما او تا ځان نه ټیک کوو او مولوي صاحب هم دعا وکړي یا الله په دې ملک کې امن او خوشحالي راولي، ځان ټیک کړه نه او دعا کې ځان ټیک کړه، الله به دا معاشره ټوله ټیک کړي. ځکه ملک ما او تا نه جوړ دی، حکومت ما او تا نه جوړېږي. ما او تا چې پکې نه یو نه حکومت شته دی او نه ملک شته دی. حکومت د عوامو نوم دی، دا عوام ټیک شي ټول هر څه به ټیک شي، خبرې به ټولې سمې شي. الله پاک دې زموږ او ستاسو نه راضي شي او الله دې زموږ او ستاسو معاشره دا د خیر معاشره جوړه کړي. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم. یا الله تعالی نه راضي شي، ګناهونه معاف، صغیره او کبیره، دنیا او د آخرت پریشانۍ هر طرف نه حفاظت وکړي، ستا رضا نصیب کړي. للهیت و اخلاص ما مالک پیدا کړي. وصلی الله تعالی